أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 61 62 63 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې ځای کې دې آیات کې وړاندې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه د دې خبرې اظهار کوي چې عالم الغیب حاضر او ناظر دا صرف یو د الله ذات نه د الله نه ما سوا چې نو هغه نور څوک حاضر ناظر چې نو هغه نشته. عالم الغیب او د حاضر ناظر عقیده ساتل دا د ایمان د چې نو هغه ده نه که د چا په دې عقیده کې معمولی هم تردد رالو او یا یې په دې عقیده کې نور څوک شریک کول د الله سره نو دا سړی د ایمان نه چې نو لاس وینځلو. نو اوس الله رب العزت نو هغه ما تکون فی شأن د خپل پیغمبر حضور علیه الصلاۃ والسلام نو هغه حالت ذکر کوي نه تو پس شان کې شان دا حالت ته هم ویلې کېږي مرتبه ته هم ویلې کېږي او دغه شان شؤون چې نو هغې ته هم ویلې کېږي. نو الله وی دوی په داسې یو حالت کې هم نه وما تتلو منه او نه چې نو هغه تو تلاوت کې د دغې نه من قرآن چې نو څه قرآن یعنی نه تو او نه نو هغه ستا امتو ولا تعملون من عمل. نو دلته د دې جملې نه چې نو هغه معلومیږي چې حضور او د حضور امت ټول ان تر دې خلک اکثر وایي ته کچرته دا کار هم کې نو ځکه الله وی ان تر دې و ما تتلو منه من قرآن که حالت د قرآن پاک ولی نه قرآن تلاوت چې نو هغه هم کې نو په هر یو صورت کې الا كنا علیکم شهودا الله وی مونږه پتا سبحان چې نو هغه گواهیو شهود دا د شاهد جمع ده او شاهد ویلې کېږي گواه او خبردار او حاضر ته گواه ته گواه هم د دې وجې نه ویلې کېږي چې دې د کومې خبرې گواهي ورکوي نو دی به په هغه وخت کې چې نو هغه شاهد وي حاضر به وي د ده د وړاندې چې نو هغه به شي. نو الله رب العزت وایي یعنی د پیغمبر چې کم یو حالت وي او که د امت حالت وي او دی کم عمل کوي د ورځې کوي د شپې کوي په رڼا کې کوي په تیاره کې کوي په نو قصدن کوي خطاً کوي په یې سره هر عمل چې وي الله وی مونږ په هغې باندې چې نو هغه حاضر او ناظر یم ما ته چې نو هغه پته ده استفیضون فيه تر دې چې کله تاسو مشغولیږئ په هغې کې نو دې هم مونږ ته پته وي وما یعزب عن ربک او ستا د رب نه یو شی چې نو هغه پټ نشته عذاب ویلې کېږي چې نو هغه پټ ستا د رب نه یو شی چې نو هغه هم نشي پټېدی من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء. الله وی که د یوې ذرې چې نو هغه برابر ولې نه تفسیر مدارک کې لیکلي ذره ویلې کېږي النملة الصغیره چې نو هغه ورکوټ کچ سور میږي چې نو د هغې ته ویلې کېږي چې نو هغه مثقال ذره نو ذره چې نو هغه د هغې ته ویلې کېږي او بعضې تفاسیرونه وایي چې ذره دې ته هم ویلې کېږي کله چې نور راوخېږي او کړکۍ او روشندان کې چې نو هغه کله دغه چې نو هغه رڼا لږ راځي او په هغې کې خیال کړی چې نو هغه نري نري شان چې نو هغه پړقنده شانتې ښځونه نو دغې ته ویلې کېږي ذره. نو الله وایي که چېرته دومره ورکوټی شي د ذرې په برابر چې نو هغه په ځمکې او په اسمانونو کې وي خدا هم د الله پاک نه پټېدونکی نه دی دا د الله نه چې نو هغه پټ نه دی الله ته نو هغه دغه معلوم او ظاهر دی ولا اصغر من ذلك ولا اکبر او دغه شانتې الله وایي که دغې نه ورکوټی دی او که دغې نه جسې په لحاظ سره د وزن په لحاظ سره د دغې نه کم وي
او که د دې نه سوا وي دا ټول د الله رب العزت په علم کې دی الا فی کتاب مبین الله چې نو دا په کتاب مبین لوح محفوظ دای واضح کتاب کې چې نو هغه محفوظ کړی دی دا ټول د الله چې نو هغه د علم د وړاندې دی. دویم بیا آیات نمبر 62 کې الله وی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خبردار د الله رب العزت چې کوم اولیاء او نیکان او دوستان دي په دوی باندې باندې يروي او نه به دوی غمجن وي. اوس دې نو اولیاء نو دې کې اوسو نو اولیاء د ست ویلې کېږي اولیاء د ولی جمع ده او ولی ویلې کېږي چې نو هغه دوست او ولی ویلې کېږي چې نو هغه قریب ته سوچ نو قربت نه لري او ولی ته ولی د دې وجه نه ویلې کېږي چې د الله ته نو هغه نږدې شي نو د دې وجه نه او اولیاء چې نو هغه جمع راځي نو الله وی ان اولیاء الله لا خوف علیهم دی باندې بچنه نو هغه سیره نوي نو اوس دایره په کم ځای کې نوي نو دی کې نو هغه بیا هم مختلف قول دي یو قول چې نو هغه پکې دا نه وي په دوی باندې بدایره چې نو هغه په آخرت کې نه چې کله دوی جنت ته داخل شي نو بیا حضرت چې نو هغه په دې یو سوال واردېږي چې کله جنت ته چې نو هغه عام مسلمانان داخل شول نو کده د الله ولی چې نو هغه نو جنت ته چې څوک هم داخل شو خدای ولی جوړ شو نو جنت ته داخل شو کنه دغه قریب کنه ولی معنا منګو د 200 د نږدې نو د الله ته خوښ شي د الله نږدې شي نو جنت ته داخل کی او بیا خو د اولیاء او د عام خلکو چې نو په منځ کې سفر قران له نو بیا دا غوي چې اولیاء لا خوف علیهم ولا يحزنون الله وی په اولیاء باندې مچنه نو هغه نه سیروي او نه بدی غمجن وي نو دا د دنیا په اعتبار سره هم نو بیا چې نو هغه په دې باندې بیا سوال چې نو هغه مفسرین نو چدای سوال پیدا و چې دی هغه چې ګور د ولایت کې د قربت په درجه کې د ټولو نه نږدې الله ته انبیاء علیهم الصلوات والسلام د انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه الله پاک ته نور څوک زیات دوست محبوب او نږدې چې نو هغه څوک نه ول او بیا په انبیاء علیهم الصلوات والسلام کې د ټولو نه نږدې الله رب العزت او د ټولو نه افضل اشرف اکرم هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضور علیه الصلوات والسلام حدیث مبارکه تاسو ګورئ دنیا شی واقعات دی حضور علیه الصلوات والسلام زستاسو کې د ټولو نه زیات چې نه ان اخشاکم زستاسو کې د ټولو نه زیات د الله نه چې نه هغه زیریږم مصیب په ډیر راغلی تکالیف چې نو هغه په ډیر راغلی او دلته الله پاک وایي ان اولیاء الله لا خوف علیهم دی باندې ویره چې نو هغه بنوي دی بچنه نو هغه غمجن بچنه نو هغه بنوي نو جواب ورکړي وینا دا یره چې نو هغه په څو قسمه ده یو یره د الله یره ده دغه څنګه چې الله پاک هم د علماء صفات ذکر کړي انما یخشى الله من عباده العلماء او یو یره د دنیا د شیزونو ده نو په دې باندې به د دنیا د شیزونو چې نو هغه یره نه لکه بعض خلک چې نو هغه لکه دا شیران لاړو ځای شونو یا که مې دا تاوان وشو که دې ځل چې نو عادي شوم جو لاړ شم تباه بشم بیا به چې نو هغه دې خبرې او قصې او دا کوي مخلوق چې نو هغه یره او دا ساتي نو الله وی چې کم سړی د الله دوست شولو د الله ولی شولو د الله ته نږدې شو نو د دنیا په اعتبار سره دنیا په شیزونو د دې پتلو پر اتلو به سفر وانه د د دنیا د شیزونو د دنیا د خلکو د دې شیزونو باید یره چې نو هغه به ختم شي نو ځکه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون جیمز نو هغه در چې د ولی معرفت سره ولی علامت سره ولی تعریف سره دی بسنګ پیژندل کیږي چې دا سره ولی دی او دا ولی نه دی نو ولی اولیاء دا څنګه نو هغه دوست ویل کیږي څنګه چې مونږ وې خو د دې علامت سره دی بسنګ پیژندل کیږي کم کارونه په دوی کې چې پاغه سره بدا پیژندل کیږي چې دا د خدای ولی دی نو یو زما استاد امیانو په مېز چې نو هغه سره ولی دی مونږ ولی هغه چاته ویل کیږي چې داغه په لاس باندې چې نو خارق العاده سدي ناشنا یو کار ښکار شي مونږ وې پلان کې لوی ولی دی اگر کاغه د سحر په زور وکي اگر کاغه د نظر بندۍ په جوړ باندې وکي یا داغه د یو بل ګناه په جوړ باندې چې نو هغه وکي مونږ وای دا ولی دی او کم چې ولی دی جو هغه ته ولی نه وایو اسړیا خبره زرا هغه پلان کې چې مات چای چې دلته ونی اشتهغه وی او وس نور سوګ نو ير جو هغه ولی دی او په ما هم خلکو شک شروع کړي دی اوس ماته هم خلک وای چې دی هم ولی دی نو مونږ چې نو آیت لیکي چې خارق دې یو ناشنا کار چې نو هغه شي حالانکه د ولی د پاره د کرامت کېدل چې نو هغه دا شرط نه دی
نو بیا څه شرط دی؟ قرآن په خپله چې نو هغه د ولي دوه صفتونه ذکر کړي چې دا دوه شیزونه په ده کې وله نو دا سړی چې نو هغه ولی دی او یو بل چې نو هغه په بل ځای کې دریم صفت والا هم ذکر کړی. اولنی شرط الله وایي الذین آمنو، ایمان به که ایمان پکې و نو دې سړی د الله ولی د الله دوست چې نو هغه جوړېدی شي. خو که د په ایمان کې کمی و دی د الله ولی نشي جوړېدی. دویم صفت الله پاک ذکر کړي وکانو یتقون، دی به پرهیزګاره وي. د کم کارونه چې الله حکم کړي هغه به کوي او د کم کارونه دی الله منع کړي نه د هغې نه به دی منع کېږي. نو که دا دوه خبرې په دې انسان کې وي نو دا سړی ولی دی. اگر که د ده نه خارق العادت ناشنا شي نو هغه د ده نه ثابت نشي. ټول عمر کې یو هم داسې ناشنا کارنامه چې نو هغه نه کې خو د الله ولی دی. او دریم صفت د قرآن کې چې نو الله پاک بل ذکر کړی دی دی چې نو هغه الله پاک د پیغمبر چې نو هغه تابعداري کوي. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د الله د پیغمبر برای راست چې نو هغه تابعداري کړو. بیا تابعینو چې نو هغوی په اتباع د صحابو کې کړو. او زما استاد لپاره وروسته نو زمونږ دپاره د حضور چې نو هغه سیرت محفوظ دی، د حضور چې نو هغه صورت محفوظ دی. نو که کم سړی د الله د پیغمبر د سیرت او د صورت اتباع وکړله د چې نو هغه په خپل وجود کې په خپل معاملاتو کې په خپل چې نو هغه شپه ورځ کې چې د نه کوم عمل صادر کېږي په دې کې د الله او د الله د رسول چې نو هغه تابعداري وکړله نو بیا دا سړی چې نو هغه ولی دی. دا درې صفته پکې رالل او که دا کارونه په ده کې نه نو دی ولی چې نو هغه نه دی، خالی دی خو ولی نه دی. نو دا سړی چې نو هغه ولی دی بیا چې نو هغه نشي کېدلی. نو د ولایت دپاره چې نو هغه دا خبرې شرط دی او دا لازمي خبر د دې دپاره چې نو هغه ما تاسو ته خارق که نه بیا چې نو هغه د دجال نه بل لوی ولی نه و. دجال نه به بل لوی ولی نه ځکه د هغه به چې کم کسان اتباع کوي د هغوی له به چې نو هغه سړي که زاړی چېرته مالونه تباه شي هغه به ولهم الله پاک توره طاقت ورکړی راوباسي به. او څوک چې د هغه ونه مني نو د هغه به داسې کنګال کړي لکه خلک وایي لکه ورغوي ته ګوره هغه هر څه به دې واخلي تر دې چې د هغه د کور چې نو کټ پنکه وغیره چې نو کټکې دا به پسې هم روان شي دا به دې واخلي. ولې دی ولی شولو الله پاک ذکر الله پیغمبر صفت هم ذکر کړی چې دجال دی به چې نو هغه په یو سترګه به کاڼېږي. نو دی خدای پاک خلکو ته ښیي چې ګورې په ده کې څه خپل کمال نشته دا څه چې ولدي دا ما والا په طور د امتحان ورکړي که دی دومره دوره لوی سړی دی د خپله یوه سترګه چې نو هغه صحیح کړي خدا نشي کولی. نو بیا که داسې خارق العادت باندې وایي چې ما تاسو ته ځکه وایي دجال به د ټول نه لوی ولي و خو هغه ته څوک ولي چې دی نو هغه ورته نه وایي. نو د دې وجې نه الله چې نو هغه د غدرې خبرې ذکر کړلې او ولایت نو د هغې ما تاسو ته وایي د قدرې کارونه چې نو هغه دي الذین آمنو وکانو یتقون او دریم اتباع رسول. دا چې نو هغه په ده کې ول دا سړی ولی دی. حضرت نو هغه جنید بغدادي رحمه الله د هغه خواله چې نو هغه یو کس رانو د کله چې کله د تعارف وشولو د الله پاک جذب کړو د اول چې نو هغه د وخت بادشاه چې کوم د هغه پهلوانو د هغه به چې نو هغه د په مقابلو کې ورستو دا جدا مستقل قصه یو پیرد غالبا ما جمعې کې کړی مبارن نو باغې چې نو هغه ولو خو بیا چې کله الله پاک د خپل دغه ولایت نصیب کو د هغه درجې ته الله پاک ورسولو نو دا بیا ډېر په اطرافو کې چې نو هغه ډېر نوم وشولو ټوله دنیا کې چې نو هغه وس نوم چلیږي. نو د خواله یو کس رانو وی زه ځم چې د اعمال وګورم او د ده نو هغه خارق العادت کرامات وګورم چې څه کرامتونه د ده دي چې د الله پاک دا دوره لوی مقام ورکړی. نو هغه چې رالو نو الله پاک په طور د کشف دی چې دی نو هغه پې پوه کړو چې دا سړی راغلی ستاسو څخه خارق العادت شیزونه چې دی نو هغه ګوري. د هغه سره یو څو ورځې وباسې 3-4-5 ورځې د ول هغه مېلمستیا هر څه ښه وکړه 4-5 ورځې وشوې هغه سړی چې دی نو هغه روان شو. نو چې کله هغه روان شولو نو جنید بغدادي رحمه الله ورته تو راغلی سله ویزې سله میلمه ته خو نه څه خبرې اظهار وکړو هغه ته نه بس راغلم لږ څه کار هسې مې و چې ستاسو سره ایثار شولم اوس واپس اینا نه صحیح خبره وکړم وینا بس نور څه نه ول اینا داسې نه وه تو خو راغلی ته وایي چې جنید بغدادي دومره لوی سړی دی او خلک یې تعریف کوي او دومره د خدای ولی دی نو تو راغلی ته وایي چې زه سدیس وی نو خان وی کرامات او یا چې دی نو هغه داسې غټ کمال خبره نه ده اصل کمال هغه دا دی چې سړی د الله حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق پوره کړي وی تا چې زما سره دا کمې شپې ورځې وباسلې په دې کې یو وخت تا چې نو ما داسې راغلی دی چې ما د الله د یو حکم د یو خبرې نافرماني کړې وی نه
داسې یو وخت چې دی نو هغه راغلی چې ما د حضور علیه الصلاة والسلام د طریقې چې دی نو هغه اتباع نه کړي وی نه وی د دې نه لوی بل ولایت چې دی نو هغه کرامت تو څه ته ویلی نو ځکه الله وایي په دې نو دوی باندې بلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا به پې نه او بیا الله وایي زیرې به ولا الله پاک ورکړي لهم البشرا د دې دپاره به چې دی نو هغه زیرې وي فی الحیات الدنیا و فی الاخره په ژوند د دنیا کې به هم او په آخرت کې چې دی نو هغه به هم وي لهم البشرا فی الحیات الدنیا دې نه څه مراد دی تفسیر مزاری چې دی نو هغه کتاب التفسیر کې دی نو هغه حدیث راوړی دی دلته حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لهم البشرا د دې نه مراد چې دی نو هغه خوبونه دي رویای صادقه دي یراها المسلم او ترا له چې کم سړی دغه خلق نیکان وي نو دوی به په دنیا کې چې نو هغه ښکلې صحیح خوبونه ویني بخپله به هم ویني او نور خلق به هم چې نو هغه دی ویني د دې دپاره یو زیری دی او دویم تفسیر چې دی نو هغه غالبا مسلم شریف کې چې نو هغه کتاب التفسیر کې ذکر شوی دی هغه مفهوم نو هغه دا دی چې حضور علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو نو نبی علیه الصلاة والسلام لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دې لپاره چې نو هغه د مسلم په دغه روایت کې راځي چې د بشرا فی الحیات الدنیا نه مراد چې نو هغه دا دی چې دنیا کې به هم خلکو په ژبه باندې د تعریف چې نو هغه شروع شي او د خلکو به د سره محبت او لګاو چې دی نو هغه به شروع شي نو دا د هغه آخرت اجر په خپل ځای خو دنیا کې ولا هم د دغه ولایت او د الله د حکم د تابعداري الله پاک دغه انعام او احسان چې دی نو هغه ورکو او فی الاخره او په آخرت کې به لا تبدیل لکلمات الله الله وایي د الله کلمو له بدلون چې دی نو هغه نشته نو چې کله د الله پاک د کلمو له چې نو هغه بدلون نشته نو اوس به څنګه نو الله پاک وایي ګوره که دغه مقام دغه درجې د کامیابیانې غواړي نو ګوره د الله په نسبت باندې بدلیدل نشته دغه اعمال وکړه ایمان راوړه تقوا اختیار کا حضور اتباع اختیار کا دا درې کارونو که الله به ته ولایت نصیب کې دنیا به دیم ښکلي او آخرت به دیم ښکلي الله چې کوم وایي هم حق کوي ذلک هو الفوز العظیم او الله وایي دا د ټول نه لویه چې دی نو هغه کامیابي ده د دنیا په لحاظ سره هم ده او د آخرت په لحاظ سره هم ده همیشه به چې دی نو هغه به کامیابي الله دې موږ دغه کامیابی چې دی نو هغه نصیب کړي وما تكون في شان او نیت پس حال کې وما تتلو منه او نتجن الولی تلاوت کې صد دغنا من قرآن لقرآن ولا تعملون او نتاسو کوي عمل من عمل عمل الا كنا عليكم مگر یو مونږه پتاسو باندې شهود شاهدان گواه استفیزون فی ارکل چې تاسو مشغولیږئ په دې کې د منهو کې درې واړه ضمیرونه دي یو کې چې نو هغه ضمیر حضور علیه السلام ته چې نو راځي شي نو بیا به چې نو مرتبه د مراد شي دویم کې چې نو ضمیر الله پاک ته چې نو راځي شي نو بیا به د الله پاک د طرف نه چې نو هغه مخکې سنو او دریم کې قرآن نو دلته مونږ د اولنۍ ترجمه کې د قرآن ته د ضمیر راځي کو نو ځکه مونږ د هغې ډایرکټ معنی وکړله وما یعزب عن ربک او نه پټېږي ستا د رب نه من مثقال ذرة په اندازه د یوې ذرې فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک او نه ورکوټې د دې نه ولا اکبر او نه چې نو لوی الا فی کتاب مبین مگر هغه په کتاب واضح کې الا خبردار واورئ ان اولیاء الله بشک چې نو دوستان د الله پاک لا خوف علیهم نبی سیر پدی ولا هم یحزنون او نه بدی غم جنوی الذین د اولیاء څوک دي د الله دوستان الذین کسان دي آمنو چې ایمان راوړو وکانو یتقون او دی پرهیزګاري کوله د الله نه یریدل تقوا اختیاروله لهم البشرا د دې دپاره زیری دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې و فی الاخره او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دی چې نو څه بدلون د الله خبر لره ذلک هو الفوز العظیم هم دا د کامیابي لویه